وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اللہ تعالی فضل و مہربانی دا چې یو دینی درسګاه د قرآن کریم د زده کړې په ځای کې د هغې په افتتاحي تقریب کې اللہ تعالی تاسو ته راجمع کېدو توفیق راکړو. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې د خیر او د شر خزانې دي، د خیر او د شر ټانکۍ دي، خزانې دي. بختور دی هغه څوک چې هغه الله تعالی د خیر خزانه کړه او د خیر ټانکۍ یې ترې جوړه کړه او د هغه د وجې نه الله تعالی شرونه رد کړل. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. هغه څوک ډېر بختور دی چې هغه نه الله تعالی خیرونه خوري او د هغه د وجې نه الله تعالی شرونه رد کوي. قرآن کریم د قرآن کریم اعمال ویل اوریدل استکول تقریبا د ټولو انسانانو په دې باندې دا د خیر ذریعہ ده. یوازې مسلمانان نه، په کافرو کې هم چې بچا کې څه ناڅه عقل وي راغی دا تسلیم کړی دا کمنی او کنمنی که مسلمان کیږي او کنه مسلمان کیږي خو دومره دا خبره تسلیم کړی دا چې په دې قرآن کې خیر دی او دا د خیر تعلیم دی او د خیر ښودل دی. قرآن کریم صرف او صرف تیوری نه ده، ظاهری ویل نه دي، چگنی صرف او صرف تعلیم دی
او یو ځان معلوماتی پروګرام دی قرآن کریم صرف معلوماتی پروګرام نه دی چې ګینه ته د قرآن کریم نه ځان خبر کا چې بدی کتاب کی سری قرآن کریم انقلاب دی قرآن کریم بدلون دی قرآن کریم زړه بدلی اعمال بدلی اخلاق بدلی تهذیب بدلی معاشره بدلی قرآن کریم دا د بدلون کتاب دی او چې قرآن کوی او بدل نشو چې قرآن کریم واورید او بدل نشو پدې کې بدلون رانه دي دو قرآن کریم نه دی ویلې نه ویلې او نه اورېدل دي پچا کې چې د قرآن کریم په وجه بدلون راغی انقلاب راغی داغه عقیده بدل شو داغه اعمال بدل شو اخلاق بدل شو معاشره بدل شو هغه سره د قرآن کریم پر رنگ باندې رنگ شو الله تعالی مسلمانانو ته ویلي دي چې صبغت الله دا الله رب العزت پر رنگ ځان رنگ کړي یعنی دا الله چې کوم کتاب را لېږل دی دا یو بهترین رنگ دی او دا یو ښایسته رنگ دی نو په دې رنگ باندې ځان رنگ کړي ځان کې بدلون راولي نور رنگونه پرېږدي په ځان باندې چړاو کوي حدیث مبارک کې چې راغلي دي د فرقه ناجیه اوصاف چې ډلې وډېرې وي خو نجات په کومه مومي نو ما انا علیه و اصحابي ویلي دي نبی رحمه الله تعالی فرمایلی دي چې ما انا علیه و اصحابي صرف په اعتقادیاتو پوری بندول دي پکار چې ما انا علیه و اصحابي صرف په عقایدو پوری بند کړی شي بلکې نبی علیہ السلام وایي چې په کوم ځای او زما اصحاب دي زما ملګری دي او څوک په دې مکمل رواني عقاید یو ماغوي اعمال یو ماغوي اخلاق یو ماغوي داغي په نقش قدم رواني دا فرقه ناجیه ده نجات بندون کی خلق داری په قرآن او په سنت ځان رنګ کول پکار دي د مغربي دنیا چې اسلام دشمن دنیا ده او د اسلام مخالف سازشونه کوي او د اسلام مخالف هغه ولاړ دي او دا خبره کوي چې اسلام چې دی دا موږ ته لوی پرابلم دی زمون په مقاصدو کې اسلام چې دی نو دا یو لوی دیوال دی اسلام یو لوی دیوال دی هغه د اسلام د مسلمانانو نه د اسلامي جذبې او د اسلام د رنګ د لرې کولو محنت او کوشش کوي مغربي دنیا یورپی دنیا د یهودو د انګریزیانو قرآن کریم هم صاف ویلي دي
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. دیر کتابیانو نا دا انگریزیانو دا یهودیانو نا اغی دا دوستا گنیو مینا کئی دی خبر سرام چتاسو دا ایمان نواری کفر تا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ مینا کئی واری و شوق دے دیوی ڈلی دا انگریزیانو دا یهودیانو نا مکمل مشن چلی لو یضلونکم ارمان چی گمراہ کی تاسو لرام دا شوقی و دا محبتی چی تاسو دا اسلام نا غلط کی. اللہ تعالی مومنانو تو یا ایوہا الذین آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قل برابر شيء فتكونون سواء. مغربی دنیا هغه مسلمان په اسلام باندې لیدل نه غواړي. هغه دا نوې چې مسلمان سره د ټکنالوژي نیوي دا نوې چې مسلمان سره د مال او دولت نیوي دا نوې چې مسلمانانو سره د افسولا بیبون لړاکه نیوي دا دی ور سره ارسوي خو مسلمان سره د اسلام نیوي هغه د مسلمان د اسلام دشمنان دي. د دې لپاره مې قران کریم ذکر کړي لو لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا همیشه يقاتلونكم چې جنگي گیتا سره حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا چې دې لګیا دی او جګړه کوي تاسو سره ترکه به ودی جنگ کوي حتا يردوكم عن دينكم ان استطاعوا تر دې چې واړی تاسو د دین نه کواسي برشي هغه مهنت کی کړهو کی قتال کی او جنگ کی راغی جنگ مختلف طریقوں سره دی. یو جنگ تے راغی عسکری میدانی جنگ کول میدان کی جنگ کول مسلمانان وجل د مسلمانانو بیزی گڑی وجل د مسلمانانو فوجی طاقت د مسلمانانو کمزور دا چې کمدنو دا غي ظاهری جنگ دی کړیوم کړم دی دنیا لیدلی دی. دویم دا غي جنگ دی فکری جنگ د سوچ او د نظریه اړول د سوچ او د نظریه اړول فکری جګړه کول. مسلمان وجنما ویدی پشناختی کٹ مسلمان خوچلی کی نستا پہ اشارو باندے دا انگریز تہذیب دا انگریز کلچر دا انگریز سوچ اگر دا مسلمان پا بدن باندې ښکار شي دا انگریزیانو دا فرنگیانو دا مغربیانو دا غی کلچر دا غی تہذیب دا غی معاشرہ
دا چې کمدنو د مسلمان په بدن ښکار شي وجنې ولې وجلو کې پورا مصیبت ته ستا خلک هم وجل کېږي بیا بلکې داسې یې کا چې براینا په نوم مسلمانی او د هغه شکل د انګریزیانو وي د هغه عادتونه د انګریزیانو وي د هغه واده کوېدل د انګریزیانو وي د هغه ناسته پاسته د انګریزیانو وي د هغه تهذیب کلچر هغه ټول د انګریزیانو وي د هغه ثقافت ذهانت هغه ټول د انګریز وي داسې محنت چې کمدنو شروع کا د هغې دپاره هغې دوه محاذه کلاو کړل یو محاذ د دنیا د محبت مسلمان په دنیا داسې ماین کا لکه څنګه چې کافر ماین دی کافر آخرت نه مني قبر نه مني حشر نه مني نو هغه د دنیا لپاره څلور زوره کوي چې چا څلور وسلې اتر کوي اتو په شپاړس کوي هغه وایي چې نن لکپتی یم چې سبا کروڑپتی یم چې سبا کروڑپتی یم چې بل ورځ اربپتی یم چې اربپتی یم چې بل ورځ کربپتی یم هغه چې کمدنو دا محاذ هغه دا یو رادن نکو او دغه لندوم کې خود دغه محاذ لا ترقی دا غي په جبه کې ویل کېږي سرمایه کې بڑوتری سرمایه زیاتول ګاډی نن 2000 ماډل دی سبا 2010 شي 2010 نه 2022 شي داسې ماډل چې لاندې راغلی چې ما سره کپړې چې کمدنو په دوکان کې ګرانې نه ګرانې کپړې زماوي پیزار د ګران نه ګران زماوي کور د ښایسته نه ښایسته زماوي صرف او صرف دا دنیا اثر کی او دی اوازی چې ان هي الا حیاتنا الدنیا نه مگر دا ژوند لنډ زمونږه نموت و نحیا بعد دې دا مرګ او ژوند دې مړه نور سري انګریزیان وی لایف انجوای کول غواړي اردو والوی وی د زندګۍ د مزه اخیستل غواړي پښتنو اکټه کې وی لنډ ژوند لږ په چروت کې تېرول غواړي لنډ ژوند لږ په چروت کې تېرول غواړي بس هغه نظریه صرف او صرف فرق دومره دی چې دی په خوله وایي زه آخرت منم په عمل دې نه مني او هغه چې کمدنو په خوله وایي آخرت نه منم او په عمل نه مني د ده د ایمان د منافقت شو صرف عالمان ذکر کوي د آخرت منل خو فرض دي خو د آخرت منل صرف او صرف منل نه دي بلکې د آخرت د منلو مطابق کار کول غواړي قرآن کریم په یو ځای کې وایي وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب بیا ورپسې وایي وان الدار الاخرة لهي الحیوان دې دوه جملو ته ساجد دی وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب دنیا فضول دا گپ شپ دی ته پاسه رسی حقیقت نه دی بیا وان الدار الاخرة لهي الحيوان ژوند خو د آخرت دی دا دوه جملې ولې راوړي دا تقریبا ټول خلک مني چې دا دنیا ختمېدونکې ده
او دا کنه باندې نو دا خو منی کنه چې زه به مرم د دې نه خو څوک انکار نه کوي زما په حق کې خو به ختم شي ګران نو دا منی خو د دې مطابق عمل نه کوي دا ورپسې جمله قرآن دې نه راوړی چې وإن الدار الآخرة لهي الحیوان چې د هغې مطابق عمل نه وي نو ته څنګه آخرت وایي او وایو په خولې آخرت وایي قرآن کریم کی دا سنی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میر صاحب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل بی قرآن دا ندی ویلی چی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِرُّونَ چی بزدی دا آخرت اقرار کئی نا یوقنون ویلی دی یوقنون دزرلی دلو دویلے کی چی دی آخرت دزرو پسترگو و تخکاری صحابو پا آخرت سنگ یقینو چه کجور خورم نو دا آخرت نعمتونو کی لیت کی گما نو دا با بیا خدا چیزا کجور خورماو بیا پی خوان کوماو بیا زمان خود میدان تاو بیا شهید کی گما دا خوزنی لیت جنت دورسم نو کجوری ارتاو کلی دا دا چشی نمو دا دا یقین دا آخرت نمو دومره یقینو چې زما مرګ او جنت یو برابر دي مرګ او جنت یو برابر دي د دې وجه نه هغوی ته په دین باندې ځان قربانول اسانو په دین باندې مال لګول اسانو په دین باندې اولاد خرج کول اولاد قربانول سو اسانو ځکه د هغوی دنیا ورته کب ښکارېده چې دا څه څیز دی زمون هغوی په موږ کې خلک وایي انګریزیان هم وایي the world is a global village دنیا وایي کلي لراله دنیا کلي لراله خو د دنیا د هغه سرفتنې دې سر له هم رالې چې هغوی کومه نظریه وه د آخرت باره کې هغوی موږ ته هم رادننه کړه دا هغوی کومه نظریه وه د دنیا د قیمتي کېدلو هغوی په موږ کې هم رادننه کړه په موږ کې هم رادننه کړه چې موږ دنیا ته اصل وایو او آخرت که وشو د پښتون د مسلمان د خولې نه به دا خبره واوري وي هغه اوږده غنم دي مړه د آخرت ته د اوږده غنم دي وي موږ له نغدو پکار دی نقد بکالی وی مولا سر ارسی دی خو قرص دی ارس و سر دیوی جنت دی بنگلی دیو اوری دیو علمان دیو نیرون دیو داویان خو طول قرص دیو تیو سوچو که یو بنگله دا او پهر سا برابر دا پهر سا برابر دا او بلا دا کور دی پائی کے ماشی دی پاری کی بجلی کلسی کلا دی پائی کے مچان دی پائی کے پریشانی دی بیماری دی اغبلا بنگلہ کی اس شے نشتے نہ مچتے نہ ماششتے نہ لوڈ شیٹنگ شتا اس شے پکی نشتا اوپر کے برابر ارس برابر تا تا یو سڑے ہوئی چې دا کور چې دی دا د مچانو د میږو د ماشو د لوډشیډینګونو مرکز دا دله نقد در کومه او هغه بل چې دی هغه د 6 میاشتې پس در کومه او دې کې دا یو چې دی دا زوړ پوړ دا چې ساسیم او دا چې هر سال څه دی دی وګوره نه میاشت پس اخلموم هغه شپږ میاشتې پس چې دی هغه ستا عمري دی چې څومره دی ژوند دی هغه دله در کومه او نه پکې ماش شته نه پکې مچ دی نه پکې لوډشیډنګ شته نوکران پکې دي خادمان پکې دي هر څه برابر دي خو شپږ میاشتې وروستنی دی او دا یو چې دی نو دا نغد دی خو د هر څه سره دی او میاشت پس به دله بیا ومخله څوک عقلمند به دا ووایي چې زما د مچانو دا پکار دی نوی خیر دی شپږ میاشتې پس دی خو لکه چې ښه یو ښکلی یو څوک مې دې وباسي دا ښه دی که نه دا دنیا د ماشو د مچانو د ګندو میاشت ګرنټي و
نشته دی چې یاره څنګه چل دی او څومره وخت اوس خو بس خبرې اسانې دي وي بس بلډ یې های شو رګ یې وشلېده بس د هسپتال نه مړ څه کو بیمارېدلو ته پکې هم ډېر ضرورت نو دا دنیا چې ده هغوی په موږ باندې دومره محنت وکړو دومره چې کمدنو زمونږ دا ذهنونه د هلکانو د نوجوانانو دا ذهنونه یې دومره پې سور شو ده د هغوی دا تهذیب او کلچر پې دومره سور شو چې د ټولو په نظر کې دنیا 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 شو هغه دنیا شوه نو دا یو محاذ هغوی کلاو کو د محبت د دنیا دویم محاذ هغوی د جنگ کلاو کو چې فکری جنگ کوي او زموږ سوچونه بدلوي نو هغه په دین باندې د بدګمانۍ محاذ د شبهاتو محاذ هغه یې کلاو کو چې په دین باندې خلک بدګمانه کړي په دین خلک بدګمانه کړي په فیسبوک باوري په بخاري باندې به اعتراضات دي په فیسبوک باوري په قرآن باندې به خلک اعتراضات کوي تقریبا د 2010 د سروے مطابق 39 پیجونه په فیسبوک باندې یو کم سلويخ 39 پیجونه هغه د دین د بدنامولو کوشش کوي د دین د بدنامولو کوشش کوي دا خالص بيدینه خلک چې د مسلمانانو د طرفه کوم کېږي هغه نه دا خالص بيدینه خلک چې هغه د دین د بدنامولو کوشش کوي څوک کوئی مړه په دې مولیانو یاسې دومره شی جوړ کړی دی دومره سړی ویلی چې آخرت کې او په خدای یقینو که سړي نه ډوب باشي دا دومره هم وایسې نه دي اوس دا په آخرت باندې بدګماني ده کله ورور وي چې قبر کې ماران دي لړمانان دي قسم دې وسې لړه وکړي من خو یې هغه مو پرواړو له شي پکې ایسه نو بوتل غریبه دا دې دنیا ماران دي چې دې په دې سترګو باندې وویني دا خو به سبا ته ووایي چې الله هم زه نه وینم اوس شروع یې کړې ده د الله رب العزت باره کې د پیغمبر باره کې د شریعت باره کې د بدګمانه کولو د هغې میشن هغه شروع دی کله د خامیدي په طریقه کله د تمنالي په طریقه کله چې کمدنو اردیتو په طریقه باندې کله الهدا انټرنیشنل په مختلف طریقو سره د دین نه د بدګمانه کولو محنتونه شروع دي سکولونو کې کالجیان استادان هغوی داسې خبرې هلکانو ته کوي جینکۍ استادانې چې کمیدي میسانې هغوی جینکو ته پردې باره کې خبرې کوي لړکۍ وي دا دوپټې د سر نه دا د بیکورډ خلکو خبرې دي پخوانو هم دا ویلي وو ان هذا الا اساطیر الاولین دا پخواني دور سره لګي اوس نه لګي په داسې طریقې سره به شروع شي وایي به قرآن نه دی دا به ګورې منې داسې وي لهجې ته ګوره قرآن به منې ګورې یاره قرآن داسې خلک چې په څه نه پوهېدل قرآن مجید چې کمدنو داسې خلک چې چا به پاچاهي کول نه غوښتل هغوی ته چې کمدنو ګوره قرآن هدایت کړی دی دې کې څه مطلب دی هغوی له دا ټیکو موږ خو ډېر ایجوکیټډ یو موږ ډېر ایډوانس یو موږ ته د دې ضرورت نشته دی موږ ته د دې ضرورت نشته موږ چې کمدنو ساینس ویلی دی موږ فزیکس ویلی دی موږ بایو ویلی ده موږ باټني ویلی ده موږ دا کړي دي دا کړي دي موږ له دا د مولانو د چڼو مڼو خبرو ته حاجت دا مولان بیکورډ دی د دې تهذیب نه څه خبر دي دی اکه چې کمدنو زوړ امام او سړی ته راویځو دی دا به ګورې د مسلمان د خولې نه اوري چې د مسلمان په کور کې پیدا وي په کور کې پیدا وي د ډاکټر نه به دا خبرې اوري
چې د مسلمان مور نه پیدا دی او هغه چې کمدنو MBBS के लिए इंग्लैंड चला गया او چې واپس راتو بل شي راغلی دی مریض ته د دوای په ځای باندې ګمراهي خوړی هم مریض ته لګیا دی دا خبرې ورته کوي څنګه وایي ستم درود خو به دې نه کړی دا خندا کوي لګیا یې په طریقو باندې هغه الحاد خوري بېدیني خوري چې په اسلام باندې په اسلامي اقدار د مسلمانانو په ذهن کې کمزوري ښکاره کړي فلمونو کې په هغې کې به فلم هر یو چې دی نو کتل حرام دي هر یو چې دی نو کتل حرام دي خو فلمونو کې هلکان جنکۍ فلمونه ګوري په فلمونو کې په هغې کې به لګیا وي د اسلام په لباس پورې د اسلام چې کمدنو په حدودو پورې په هغې پورې به خندنۍ کوي ظالم جابر هغه راولګي خلک ولي وجني یې پوټي یې کوي دا بم چې راغورځوي دا اور نه دی بم کې اور دی په اسلام کې سیزل حرام دي لا يعذب بالنار الا رب النار په اسلام کې د اور سزا نشته دی نو د اور کاڼي راوړي او خلک پې سوځي او پوټي کوي او ټیکې کوي هغې ته هیومن رایټس وایي هغې ته بشري حقوق وایي او که یو بړواتوب وکړو او په کاڼو دې وویشتو وایي دا سنګسارول پکې د کوم ځای نه راغلی هغه خپل ورته تهذیب ښکاري او د اسلام هغه چې کوم دی نو هغه ورته ظلم ښکاري چې یو راولګي او په ټوپکونو باندې 150 ولي هغه بیا چې کوم دی په جیل کې پروت دی او دال خوري بېغمه هېڅ پروا نشته دا ورته چې کوم دی نو ترقي ښکاري او چې اسلام یې د دې خنزیر سر اړاو کا وایي دا چې کوم دی نو څه شی دی دا ظلم دی وایي د اسلام په احکاماتو خلک بدګمانه کول هغه خپل ته ترقي وایي خپل ته تهذیب وایي خپل ته دلیل وایي او د اسلام هغې ته ظلم وایي فرسوده نظام وایي دا یې دویم چې کوم دی نو نظام دویمه حربه دا یې کلاو کړې ده دا دواړه حربو باندې اوس هغې جنګېږي هغې وایي دې جنګ دې سجد نشته چې په ټوپک ووله په جیازونو باندې ووله وي په دې دوه څیزونه یې ووله نو ستا وشي یو وله په زړه کې د دنیا مقام پیدا کا اقبال ویلیو قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر کہ تیرے سامنے جہاں اور بھی ہے صرف دی ظاہری دنیا پر رونق بانے مدو کا کی گا کہ تیرے سامنے جہاں اور بھی ہے ور دنیا بنا بدل را روانا دا مماتن ثم قبر ثم عشر وتوبیخ واحوال عظام مرگ دے بیا چې کمدنو الله ته ودرېدلي قبر دے حشر دے ولې دا خبرې دي منتم کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا مرگ سے ختم خورنا راغی یو محاذ دا محبت دا دنیا کو لاؤکو چه مسلمانانو لے پسین کی دنیا چه کمدنو دنیا 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 اگر والا پسین کی واچا والا دا آخرت او دا دین فکر قربانی دای والا ختم کرد ذہن نا دای والا دا ذہن نا ختم کرد دویم آغا محاذ کلاو کو دا تشکیک او دا شبہاتو چه پہ اسلام بانے خلق بدگمانه کی دا دی دوارو مقابله چه دا نو دا دا علم دین سرکی گی دا دی دوارو محاذونو دا دی مقابله دا مدرسی نکی گی پا دی مدرسه کی دا سی رجال تیاری گی چه اگر رجال دا سی وی
چې ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله هغه د نفس په موضوع باندې خپي کیږي د نفس په موضوع باندې خپي کیږي هغه ته الله د الله رضا د الله دین دا ورته دار یو شیز نه خوږوي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې او تن ایماندار کېدل نشي تر دې پورې چې زور تا د ټول جهان نه محبوب نشما والذین آمنوا اشد حبا لله مومنانو باندې با الله ډیر درنوي د خپل خواهش نه د خپل دنیا نه قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله رب العزت پورتدار سنا محبوبی پلار سره به مینا کوي دانه چې نه وکي مور سره به کوي خور سره به کوي رور سره به کوي خزي بچو سره به مینا وي خدا ټول مینه به مغلوب وي او د الله مینه به غالب وي دا ټول پر خودل بہت آسانی او د الله دین پر خودل بہت آسان دا بہت اگرانی په مدرسه کې داسې خلک پیدا کیږي نو د شهوتونو او د محبت د دنیا علاج کیږي په حب الله باندې داغی علاج کیږي د الله په محبت باندې سلام راهی قلندری بنما بنمای کې دور او دراز دي د رسم راه پارسای الله رب العزت د محبت لاره ډیره مختصر او ډیره خسته لاره ده پدې باندې ټولي خبرې اسانيږي الله رب العزت د محبت پدې سره ټول کارونه اسانيږي دنیا پر خودل آسان شي کام قبیله پر خودل آسان شي وطن دولت پر خودل څه شي آسان شي چې کله د الله رب العزت مینا په ټول مینو باندې څه شو غالب شو نو مدرسه کې د الله محبت پیدا شي د الله محبت په قرآن پیدا کیږي قرآن کریم د الله رب العزت د محبت استاد دی چې د الله رب العزت مینا پیدا شو نو بس ارس پیدا شو ارکیرا جاماز عشق چاکر شدو اوزه آیسوه بکلی پاک شدو ہر کرا جاماز عشق چاک شد سوک چی دا اللہ پا عشق او دا اللہ پا مینا کی بے شرم شو یعنی مینا دی حق دور سیدلا چی دا اللہ رب العزت پا مینا کی لا یخافون لوما تلائم اس پروام نکیو دی چا پروان کی دا اللہ رب العزت دی پروا کی بس دیتا نبی علیہ السلام تو عمر صحابی راگئی وردوی ویوی خزی چه کمدنو اخلاقلی دا داغینم فاطمو آگئی وقت سپارش کو چه داڑی رلی عزتمند قرآن ہے دا لاست مکڑ کوا نبی علیہ السلام آگا تو وی تماتا دا خدای پا حکم بارا کی خبرہ کئی اللہ پا حکم بارا کی خبرہ کئی بیاوت نبی علیہ السلام وی واللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها دا خلا بلا فاطمہ دا قسم دا چه زمان دا زلو ٹکرا فاطمہ چه دا کاغید لا کڑوینو ما بتلاس خو سوالے دا دیتا سوئی دا اللہ ببارک لور لحاظو دا اللہ ببارک لحاظو دا اشتا
والذین آمنوا اشد حبا لله مدرسه کې داسې خلک پیدا کیږي چې دا غي ایمان د الله د محبت درجه ته ورسي. دویم په مدرسه کې د دین عالمان پیدا شي نو شکونه بیا په دین کې نه راځي. نو د یو محاذ مقابله کیږي د الله په محبت او دویم محاذ مقابله کیږي د الله د دین په علم باندې. د شبهات مقابله کیږي د الله رب العزت د دین په علم باندې چې دا دوه سيزونه پکې رالل، یو پکې علم راغی او دویم چې کمدنو د الله محبت راغی. دک رجل لرجل دا رجال دا اللہ تیالیگی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. که رجال نوے او دا اللہ رب العزت دا دین سپایان نوے چاگئی دا اللہ دا دین حفاظت کولن دا دین سائی نبڑن شیو تبا شیو. فرجالو باندې الله دین ساتل لري، فرجالو دین ساتل لري چې هغه د الله رب العزت د دین خدمت کوي. نو باغې کې یو حب الله وي، د الله رب العزت محبت وي پکې، او دویم پکې د الله رب العزت د دین علم وي. د مسلمان اولاد بدای او مسلمان بدای چې دا الله مینه به غالب وي او پدې کې به علم د الله د شریعت وي. دا الله رب العزت په دین باندې به پوهیږي. دا مدارس دي، دارونو د دې مراکز دي. بل اولاد بل بچي دې تر اوستل غواړي کوم د قرآن د علم نه محروم کړل. دا نه دي چې موږ به انګريزيان کوو خو په خپل وسشي انګريزيان شي. هغه تهذیب او کلچر راوړل دي او په موږ باندې سور کړل دي. کوم ماشومان او الکان خپل دین لره راوړو نو په خپل بي دینه کیږي. الکان او جنکای ټول په خپل بي دینه کیږي. ورونو مدارس قائمول دا د مسلمانانو ذمہ داری ده. ابراهيم عليه السلام مدرسه قائم کړی ده، نبی علیہ السلام مدرسه قائم کړی ده او باغی کې دک رجال تیار کړی دي. دا د رجالو د زایونو دي، د رجالو د تیارېدلو دا الله رب العزت د دین د سپایانو او د دین د خادمانو زایونو دي چې هغه بیا په فرعوني دربار کې आवाज کوي قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أغيب يا فرعوني اسملو کی او فرعوني مراکزو کی او فرعون بزاینو کی در رجال الله بیا دفاع کئی. اغم رجال وطوی چیو موسیٰ رجل لے او بل چکمدنو رجل مومن رجل لے. موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا دین اعلان کی او غبل دفاع کی دا خلق چیدی او دا پیدا کی گی بدی مدارسو کی. نن منگا او تاسو دا مدارسو نا بدگمانا کی. بس کلونو چرتا استاجی و بیان کی ویلی دی چی سکول دا چاپل بچے بوتو دا مور و پلار بسر باندے بے تاج پسری گی ویلی دی. او دا زنو اما نبی علیہ السلام ویلی دی او دا نبی علیہ السلام پلا خبران ندا. ذکر دا نبی علیہ السلام خبری دی چا خبری دی؟ نا اللہ خبری دی. نبی علیہ السلام دا اللہ پوینا دا خبر کئی چه چا پا پل بچی قرآن یاد تو دا اگا پا سر بانے و تاج پسری شتے کنا مدرسی باوجود دا غینا شاڑی دی او سکولون آباد دی. دا دین دومرا فضائل ویلے کی گی او دومرا قیمتون ویلے کی گی. بیا منگا دین خوالا نرازو او دا دنیا را دا ایچ چاندی ویلے وغیب پس ٹول سیو دا اولی
دا منکر الله محبت او د قیامت یقین کمزورې شوی دی دا کمزورې شوی دی د دې وجه نه په دنیا پسې لګېدلي یو او دا د دین دا ځایونه هم پرېښودل ورونو دا مراکز دا مدرسه نورې مدرسې الحمدلله دې کې محنتونه کېږي خوارۍ کېږي ماشومانو سره خوارۍ کېږي محنت کېږي زمونږ استادو مسلمانان وروڼه دې سره تعاون کوي هغې نه چې کمدنو رجال تیاریږي نران تیاریږي دا به د ټولو په عملنامه کې لیکلی کېږي د داسې ځایونو آبادي دا د مسلمانانو ذمهداري ده د مسلمانانو سپایان ګورکو الله دې دا ځای کامیاب کړي الله دې په عالیشانه طریقې سره تعبیر سرته ورسوي او الله دې ټولو مسلمانانو له د دې نه د فایدې اخیستو توفیق ورکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ د مور او د پلار د وروڼو د خویندو د استادانو د رشته دارانو د ټولو دې الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې زموږ نه رضا شي الله دې موږ د خپلې رضا دولت نصیب کړي الله تعالی دې ځای د دین عظیم الشان مرکز وګرځوي الله تعالی دې د دین د دین سپایان د دین خدمتګاران تیار کړي الله تعالی دې عملي لره او دې استادانو له صحیح تربیت توفیق ورکړي الله تعالی دې زموږ د ټولو نه رضا شي چا چې په دې کې څه قسمه تعاون کړی دی مالی جانی بدني الله تعالی دې خپل هغوی له دواړو جهانو خیر ورکړي الله تعالی دې زموږ مالونه دولتونه او زموږ اولادونه په خپل دین باندې استعمال کړي الله تعالی دې دین زموږ په نظرونو کې د هر سره اوچت ښکاره کړي الله تعالی دې موږ ته خپلې رضا دولت نصیب کړي بیمارانو ته دې الله روغ صحت نصیب کړي الله دې مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله تعالی دې اسلام نظام په ټوله دنیا باندې راولي الله تعالی دې اسلام نظام په ټوله دنیا راولي الله تعالی دې د مدارسو د مساجدو د مسلمانانو ټولو حفاظت کړي الله رب العزت د مسلمانانو د اسلام عزت نصیب کړي الله تعالی دې زموږ د ټولو په اسلام په خدمت کې برخه وکړي څوک چې راغلي د کوم ځای نه راغلي لرې لرې نه راغلي دي الله تعالی دې هر قدم د نیکۍ سلک وغورځوي الله دې د زړه حاجتونه پوره کړي الله دې زموږ د ټولو نه خوشحاله شي صلی الله تعالی علیه وسلم